سبا به د رمضان المبارک اولنۍ روژه وي. ټولو پښتنو ته، ټولو مسلمانانو ته، بالخصوص کم کتونکي چې زموږ په بهر ملکونو کې دي، د ملک نه بهر دي، دغه رنګې کم ځای کې هم چې پښتانه دي، مسلمانان دي، ټولو ته یې ډېره ډېره مبارک وي. انشاءالله العظیم سبا به د رمضان المبارک اولنۍ روژه وي، یعنې سبا د 23 تاریخ او د پنجشنبې ورځ ده. ډېرو ملګرو به رابطې کولې، میسیجونه ماښام نه دی خوا چې قاري صاحب روژه کله ده کله نه ده، نو هغه ټولو ته د ډېره ډېره مبارک وي. روژه به انشاءالله سبا وي او نن شپه به انشاءالله العظیم موږ او تاسو اولنۍ پیشمنۍ کوو، اولنۍ سحري به وي انشاءالله نن. او د روژې نیت در سره یاد وساتئ، وبصوم غد نویت من شهر رمضان، دا زموږ ستاسو د روژې نیت به وي انشاءالله. او نن شپه ټول د پیشمنۍ اهتمام وکړئ. الله کریم دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د رمضان المبارک دغه روژې په صحیح طریقې سره، په احسنه طریقې سره، په خوشحالۍ او عافیت سره دې الله موږ ته توفیق راکړي چې دا ونیسو، سر ته یې ورسو، او کومو اعمالو باندې چې الله جل شانه زموږ نه رضا کیږي، الله جل شانه دې هغه عملونه د هغې د کولو توفیق موږ او تاسو سره نصیب کړي. او الله جل شانه دې زموږ او تاسو په ژوند کې دغه رمضان المبارک دغه رنګې په خوشحالۍ سره، په عافیت سره، د خپل والدینو په ژوند کې، د هغې په حیات کې دغه رنګې په خوشحالۍ او عافیت سره د الله جل شانه بار بار زموږ او تاسو نصیب کی. او الله جل شانه دې موږ او تاسو پکې د هغې عملونو نه محفوظ وساتي په کومو عملونو باندې چې الله جل شانه زموږ او تاسو نه ناراضه کیږي. نو انشاءالله العظیم سبا اولنۍ روژه ده، د نیکو اعمالو اهتمام شروع کړئ، ذکر اذکار منځونه، دغه رنګې پیشمني ته پاڅېدل، دا د اوس نه خپل عادت جوړ کړئ. یقینا لږ مشکل به وي، لږ ګران به وي، خو دا د خپل عادت ځان ته اوس نه برابر کړئ، اوس نه جوړ کړئ چې ټول به انشاءالله د پیشمنۍ اهتمام هم کوو. په پیشمنۍ کې ګورئ موږ او تاسو خوراک هم کوو، د راتلونکي روژې دپاره ځان هم تیارو، ځان پکې فټ کوو. خو ګورئ دغې پاڅېدل او په دغه پیشمنۍ کې تیاری کول، خصوصا زموږ او ستاسو میندې خویندې چې هغې موږ دپاره تیاری کوي، دا یو ځان ته د دې ډېر غټ اجر دی. د هغې خوراک چې دی په نړۍ نړۍ باندې الله جل شانه ډېر غټ غټ اجرونه ورکوي. نو کوشش وکړئ پیشمنۍ اهتمام نن شپه ټول وکړئ. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، او الله دې زموږ او ستاسو دغه روژې زموږ او ستاسو نه قبول او منظورې کړي. السلام علیکم ورحمة الله.